أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون او هر کله چې وویلی شي دوی ته چې تابعداري وکړئ د هغه کتاب د هغه وحي چې الله پاک نازله کړې ده قالو وایي دوی بل نتبعو ما الفینا علیه آبانا بلکې موږ تابعداري کوو د هغه څه چې موندلي دي موږ په هغې باندې خپل پلار نیکه مشران عالمان اولو کان آباؤهم آیا دوی تابعداري کوي د هغوی او اگر چې د هغوی پلار او نیکه لا یعقلون شیئا نه پوهېدل په هېڅ شي باندې ولا یهتدون او نه یې سمه لار موندلې وه ربط د مخکې سره دا دی چې مخکې آیات کې ردو په هغه کسانو باندې چې هغوی د ځان نه حلال او حرام جوړ کړي وو بحیره صایبه حام وسیله دا اوښان هغوی په ځان باندې حرام کړي وو نو هلته هغه آیات کې ورته وفرمایل یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین ای خلقو خورئ د هغه څه نه چې په ځمکه کې دي حلال او پاک او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان ځکه دا شیطان چې دی دی ستاسو لپاره دشمن دی ښکاره دی تاسو ته حکم کوي په بدۍ باندې او په بد کارونو قبیح او بې حیایي کارونو باندې او دا چې ووایه تاسو په الله باندې هغه څه چې تاسو په هغې باندې علم نشته په هغې باندې څه دلیل د تاسو سره نشته نو د ځان نه حلال او حرام مه جوړوئ بلکې هغه څیزونو ته حلال ووایئ چې الله پاک حلال کړي دي هغه څیزونو ته حرام ووایئ چې هغه الله پاک حرام کړي دي نو په دغه کوم اوښان او کوم څیزونه چې تاسو حرام کړي دي په دې باندې تاسو سره څه دلیل دی هېڅ دلیل نشته نو اوس بیا رد کوي په دغه کسانو باندې چې کله دوی ته وویلی شي تابعداري وکړئ د ما انزل الله چې الله پاک کوم وحي رالیږل ده قرآن یې رالیږل دی په هغې د هغې تابعداري وکړئ په ایمانیاتو کې دارنګې په تحلیل او تحریم کې کوم څیزونه چې الله پاک حلال کړي دي هغې ته حلال ووایه کوم چې الله پاک حرام کړي دي هغې ته حرام ووایه نو قالو بل نتبعو دوی وایي چې بلکې موږ تابعداري کوو ما الفینا د هغه څه چې په هغې باندې موږ موندلي دي آباءنا هغه خپل مشران عالمان الفینا په معنا د وجدنا سره دی ما وجدنا علیه آباءنا او فرق د الفینا وجدنا دا د الفا او وجدان الفا په معقولاتو کې استعمالیږي هغه امور چې هغه عقلي وي او وجدنا وجدان چې کوم دی هغه په محسوس امورو کې استعمالیږي آباءنا د آبان امراد چې کوم دی راغب وي امام راغب د دې نه مراد عالمان دي ما الفینا علیه آباءنا ما الفینا علیه علماءنا موږ تابعداري کوو د هغه څه چې په هغې باندې موږ خپل مشران عالمان موندلي دي بس هغوی چې څه وي هغه به موږ منو رد کوي پې الله پاک اولو کان آباؤهم نو چې کوم دی دا حمزه د استفهام دپاره دا استفهام انکاري دی او د لا ینبغي په معنا باندې او واو چې کوم دی هغه د عطف دپاره دی نو د دغه حمزې مدخول او د معطوف الیه معطوف الیه د واو دا پټ دی مقدر دی اصل کې عبارت داسې دی ایتبعونهم ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون ایتبعونهم آیا دوی تابعداري کوي د خپلو عالمانو مشرانو ولو کان آباؤهم اگر چې د دوی هغه مشران او عالمان لا یعقلون شیئا نه پوهېده په یو شي باندې ولا یهتدون او نه هغو سره هدایت و نه سمه لار ورته معلومه وه یا دا واو چې دی دا حالیه دی او لو مصدریه دی نو داسې شو ایتبعون
آباءهم آیا دوی تابعداري کوي د خپل پلار نیکه د خپلو مشرانو حال کون آبائهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون حال د کون د پلار نیکه د دوی کې چې هغه عقل نه لره هغوی او نه د هغو سره هدایت و نو دا مذمت دی دا تقلید چې دوی د پلار نیکه شرکي تقلید کو غیر شرعي تقلید په دې آیت کې رد دی په هغه چا باندې چې هغه شرکي او غیر شرعي تقلید هغو کو ځکه هغه لا یعقلون شیئا ولا یهتدون هغو کې درجه د اجتهاد هم نه وه او لا یهتدون هغو ته هغه علم د قرآن او د حدیث هم نه معلومه نو لا یعقلون شیئا ولا یهتدون نو سره عقل او نو سره هدایت نو چې چا سره عقل نه او هدایت ورسره نه او د هغو خبره مني بغیر د دلیل نه دغسې تقلید چې کوم دی د هغې مذمت پکې بیان شو په دې آیت کې چې دغه تقلید نه دی پکار د هغو اتباع نه ده پکار د هغه مشرانو چې هغو ته دین نه معلومه په ګډو وډو باندې سري نو دا شرکي تقلید دی دا منع دی دوی د قرآن او د حدیث په مقابله کې د دین په مقابله کې د خپل پلار او د نیکه تقلید کو نو رد پې وشو چې هغو سره خو نو عقل ور نه پکې هدایت و دین ورسره نه و په څه بنیاد تاسو د هغوی تقلید کوئ د هغو خبره منئ او د هغو اتباع کوئ په دې کې اشاره اوس دې ته شوه چې کوم کسان هغه یعقلون او یهتدوني نو د هغو تقلید پکار دی چې عقل پکې هم وي او هغوی په هدایت باندې هم وي نو هغه د هغو تقلید چې کوم دی هغه شته ثابت دی د قرآن او حدیث نه نو ائمه مجتهدین چې کوم دی هغه لا یعقلون لا یهتدون کې نه دي بلکې یعقلون یهتدون کې دي هغه خلق دی چې هغو سره عقل هم او هدایت ورسره هم نو د هغوی د تقلید ذم او مذمت دلته نه دی بلکې د هغوی اتباع ته ترغیب دی دلته د دې وجې نه امام قرطبي رحمت الله علیه هغه وایي اما التقلید فی الحق فاصل من اصول الدین وعصمة من عصم المسلمین یلجأ الیه الجاهل المقصر عن درک النظر هر چې د تقلید په حق کې نو دا خو یو اصل دی د اصولو د دین نه او دا خو بچاو دی نو مسلمانانو دپاره او دې ته مجبوره دی هغه سړی چې ناخبري او هغه مقصري قاصري د درک د نظر نه چې هغه په قرآن او حدیث او په منسوسي احکاماتو کې د هغه نظر نه وي د هغه مهارت نه وي نو هغه سړي له چې کوم دی دا تقلید هغه پکار دی ضروري دی ځکه چې هغه هر سړی خو دا نشي کولی په موږ کې دا ټول خلک چې کوم دی هغه ډایرکټ د قرآن او د حدیث نه مسایل مستنبط کول او احکاماتو باندې عمل کول دا زموږ کار هم دی چې موږ د قرآن او حدیث نه مسایل معلوم کړو په هغې باندې چې کوم دی عمل وکړو بلکې دا د هغه مجتهدینو کارو د امامانو چې هغو د قرآن او حدیث نه مسایل مستنبط کړه راویسته نو نور خلق عامیان چې کوم دي عوام خلق هغه به د هغو تابعداري کوي په هغې کې نو موږ چې کوم تقلید د ائمه مجتهدینو کوو نو هغه په غیر منسوسي احکامو کې کوو موږ د قرآن یا حدیث یا قول د صحابي کې هغه مسله نه وي نو په داسې مسایلو کې د مجتهد هغه تقلید چې دی هغه ضروري دی او دغسې تقلید چې کوم دی هغه د قرآن او د سنت نه ثابت دی هغې باندې بې شمار دلایل دي د قرآن نه هم او د احادیثو نه هم دغسې تقلید شته دویمه خبر دا ده چې که د پلار او نیکه په صحیح عقیده باندې نو د هغو تقلید هم منع نه دی د هغو اتباع منع نه ده نو ځکه دا قرآن نه ثابته ده یعقوب علیه السلام تقریر هغه مخکې نقل شوی دی سورت بقره کې هغې باندې تفصیلي خبره شوې ده هغه د خپل اولاد ته وویل کله چې وفات کېده ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة یعقوب علیه السلام اولاد ته وویل چې تاسو به د چا عبادت کوئ زما نه وروستو هغه وویل موږ عبادت به کوو ستا د اله او ستا د پلار او د نیکه د اله د خدای دا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام دي دا یو خدای دی د هغه اتباع به موږ کوو او د هغه خبره به منو نو دا په دې د پلار او د نیکه اتباع یې وکړه خو دا پلار او نیکه چې کوم دی هغه
په حق پسې روانو نو د هغې اتباع تقلید دا جایز دی. یا صورت یوسف کې چې راځي یوسف علیه السلام هغه اجیلیانو ته ووی واتبعت ملت آباء ابراهیم و اسحاق و یعقوبه اما تابعداري کړله د دین د خپل مشرانو. مشران څوک؟ ابراهیم علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام. نو د هغو تابعداري ما کړله. نو دا هره مسله چې کوم دا هغه خو موږ نه قرآن نه مستنبط کولی شو، نه په هغې باندې موږ پوهېږو. عوام څه کوي چې عالمان هم د هغو ته ضرورت پېښېږي چې هغو مجتهد ته رجوع کړي داري که هغه مسایل دو نشي معلومولی. نو د دې وجې نه قرآن کې راځي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو تپوس کوئ د اهل ذکر د اهل علمو نه ان کنتم لا تعلمون که چېرته تاسو نه پوهېږئ. نو تقلید چې دی هغه د چا خبره منل دي بغیر د دلیل نه. او د دې مطلب دا نه دی چې د هغه سره دلیل یي نه، دلیل ورسره یي خو هغه دلیل چې کوم دی هغه ته دی غواړي نه. موږ چې لاړ شو په خپل امام نه یا د عالم نه تپوس وکړو یو مسلې په باره کې هغه موږ ته مسله بیان کړي، نو موږ د هغو نه دلیل نه غواړو، خو موږ هغه مسله چې بیان کړي نو بس په هغې باندې موږ اعتماد کوو. که دلیل ته ته غواړې چې په دې باندې څه دلیل دی، هغه تا ته دلیل هم وایي چې په دې باندې دا دلیل دی قرآن او حدیث کې راغلی دی. نو کوم قرآن حدیث کې صراحتا راغلي جو هغې کې خو تقلید ته ضرورت نشته. کوم چې قرآن او حدیث کې هغه نه راغلی ډېر په لکونو مسایل دي دغه شانتې چې هغه صراحتا په قرآن او په حدیث کې نه موجوده. هغه بیا د دې قرآن او حدیث د کلیاتو نه دي امامانو دا مسلې راویستلي جزئیات، نو هغې کې به خامخا ته د هغه تقلید کوي، د هغه خبره منې، ځکه چې ته پخپله دا کار کولی نه شي او چې د امام خبره نه منې څه به کوې. د دې وجې نه قرطبي وایي چې دا خو په دې کې بچاو دی د دین، چې ته دا تقلید کوې نو دین به دې بچ شي، او چې نه کوې نو دین نه بچ کېږي. بیا خو هر سړی بیا په خپلې رایې پسې ځي نو دغسې نه ده پکاره. نو واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، کله چې وویل شي دوی ته چې تابعداري وکړئ د هغه څه چې الله پاک نازل کړی، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبانا. نو دوی چې بلکې دا کافر وایي چې بلکې موږ تابعداري کوو د هغه څه چې موږ په هغې باندې پلار دي کومودل دي، خپل مشران خپل عالمان حقه منو، موږ قرآن او حدیث نه منو. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. دوی تابعداري کوي د هغو اگر چې د دوی هغه مشران چې وو هغه نه پوهېده په هېڅ شي باندې، ولا یهتدون او نه هغو سره هدایت و. ومثل الذین کفروا، او مثال د هغه کسانو چې کفر یې کړی دی کمثل الذي ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. په شان د حال د هغه کس دی چې هغه اواز کوي هغه څاروو ته چې هغه نه اوري مګر بلنه او چغه اواز. سمن بکمن، دوی کاڼه دي، بکمن چاړاګان دي، عمیون ړانده دي، فهم لا یعقلون، نو دوی عقل نه لري. نو دا مثال بیانوي دا کافرو چې هغه حق عنادن نه مني، هغو کې ضدي د ضد د وجې نه حق نه مني. نو د هغه مثال چې کوم دی په شان د هغه سړي دی چې ینعقو، نعق چې کوم دی هغه صوت الراعي ته ویل کېږي، د شپنکي اواز چې خپل څاروو ته هغه اواز کوي چې غین شي نغ، نو هغه بیا د کارغه اواز ته ویل کېږي. نعق چې کوم دی هغه نعیقه دا ویل کېږي هغه څاروو ته اواز. نو بما لا یسمعو د دې نه مراد چې کوم دی هغه څاروي دي لکه ګډې بیزي غوایان اوښان خپلو ګډو بیزو غوایانو اوښانو دې ته اواز کوي، نو هغه پوهېږي نه هغه ګډه بیزه الا دعاء و نداء مګر په هغه اواز باندې او په بلنه باندې. دعا او ندا کې فرق دا دی چې دعا چې کوم دی هغه د قریب نه نږدې او ندا چې کوم دی هغه د لرې نه. نو په دې دا یو مثال شو د هغه کسانو چې هغه په ضد سره او په عینات سره حق نه مني. نو د هغوی لپاره یو مثال ذکر کوم. نو په دې کې یو څو توجیهات دي. یو توجیه دا مثال دی د دعوت ورکوونکي هغه معاندینو زدیانو کافرو ته، او په عبارت کې بیا تقدیر دی یا په جانب د مشابه کې دی، لکه مثل داعی الذین کفروا کمثل الراعي الذي ینعق. مثال د داعی د هغه کسانو چې کافر دي، کوم کسان چې کافر دي هغو ته څوک دعوت ورکوي، د ده مثال په شان ته د هغه شپنکي او د هغه راعي دی چې هغه اواز کوي خپلو څاروو ته، هغه څاروي هېڅ نه اوري، صرف هغه بلنه او اواز او چغه اوري او پوهېږي نه چې ما ته څه وایي ده.
یا په جانب د مشابه کې مشابه به کې هغه دغه دی حذف دی. نو مثل الذین کفروا کمثل بهائم الذی ینعق، مثال دا کسانو چې کافر دي په شان د حال د هغه بهایم او د څارو دی. څارو د هغه سړي دی چې هغه اواز ورته کوي، په هغه څاروي چې کوم دی په هغه اواز باندې په مطلب باندې نه پوهېږي، صرف دا چغه اوري، دا چغه واوري، نور په مطلب باندې نه پوهېږي. نو که دې کافر د څوک لاړ شي دعوت ورله ورکوي، نو د دوی مثال خو د څارو دی. څاروي هغه غوږونه یي خبره اوري لیکن په مطلب نه پوهېږي د هغې. دغه حال د دې کافر دی، هغه ځان نه پوهه کوي په دې خبره باندې. نو هسې به ورته لګیا نو پښتو کې موږ هم دغه شانتې موږ یو سانډه ته سرود دی، سانډه ته سرود دي نه پوهېږي په هغه. دویم دا دی چې دا تمثیل دی د هغه چا چې اتباع د آباو کوي د خپلو مشرانو او د هغوی د حقیقت نه نه خبره. لکه څاروي ته چې اواز کوي هغه څاروی د حقیقت حال نه خبر نه. یا دا مثال د دریم توجیه پکې دا ده د بلنې او مدد غوښتو د هغه الهو نه چې دا کافر چې کوم دی د خپلو خدایانو باطل خدایانو بوتانو د دوی نه مدد غواړي، هغو ته اوازونه کوي. نو دا داسې ده لکه د څارو ته چې څارو ته اواز کوي هغه په مطلب باندې نه پوهېږي. او په دې کې بیا دا اشکال دی چې د دوی دا معبودان باطله چې کوم دي دا بوتان، نو بوتان خو بالکل څه نه اوري او دا بهایم دا څاروي چې دي دوی خامخا څه نه څه اوري. ځکه دلته استثنا وکړه چې الا دعا او ندا، دعا او ندا اوري. نو د هغې جواب بیا دا دی چې دا تشبیه د مرکب ده د مرکب سره. نو په دې کې تشبیه د هر جز د بل سره چې کوم دی هغه مراد نه ده، بلکې تشبیه د مجموعي ده د مجموعي سره. صم بکم عمیون، دا دوی کاڼه دي، بکمون چاړاګان دي، عمیون رانده دي. غوږونه ژبه سترګې هغه چې صحیح مقصد کې هغه استعمال نشي او فایده حاصله نشي، نو دا داسې لکه بالکل چې ده. نو ځکه ورته ړانده ویل دي، کاڼه او چاړاګانې ورته ویل دي. دا شته ده هغو د کافرو دا غوږونه هم شته په هغې باندې اورېدل کوي او ژبه هم شته په هغې باندې خبرې هم کولی شي او سترګې هم شته په هغې لیدل هم کولی شي. خو کوم مقصد دپاره چې دي هغه مقصد نه حاصلېږي په هغې باندې چې حق یې اورېدلی حق نه اوري، نه حق په هغې باندې وایي، نه حق چې کوم دی په هغې باندې ویني. نو د دې وجې دا داسې دي لکه چې د دو دا اندامونه د سره یینی. دا ذرایع د علم دي چې علم پې حاصل نه شي نو ځکه وایي چې فهم لا یعقلون، دوی نه پوهېږي، معنې لا یعلمون لا یدرکون، دوی نه پوهېږي او نه ادراک کولی شي. فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. دا اوس بل خطاب دی مؤمنانو ته، مخکې خطاب یې کړی عامو خلقو ته، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اوس مؤمنانو ته خاص کر خطاب کوي چې ای مؤمنانو خورئ د پاک هغه څیزونه چې موږ تاسو له درکړي دي، واشکروا لله او شکر ادا کوئ د الله، ان کنتم ایاه تعبدون که تاسو خاص د الله پاک عبادت کوونکي. که تاسو خالص د الله عبادت کوئ او تاسو دا دعوه کوئ چې موږ مؤمنان یو، نو که نور خلق نه مني نو مؤمنانو تاسو خو ومنئ که نه، او دا عملي طور دا خبره ثابته کوي چې کوم څیزونه د خلقو په ځان باندې حرام کړي دي دا مه حراموئ. دا بحیره، صاحبه، حام، وسیله، دا اوښان چې کوم دی وروستو تفصیل د هغې راځي، هغه به د مشرکانو پرېښوده، د هغې نه به هېڅ فایده نه اخیسته، هغې پی به یې نه خوړه، د هغې وړی به یې نه استعمالولې، د هغې غوښه به یې نه خوړه، د بوتانو په نوم باندې کله به یې له غوږونه سیري کړه، غوڅ به یې کړه، او کله به یې سره یوه نخره کوله کله بله، او دغسې به یې پرېښوده. نو دا مه کوئ، تاسو مسلمانان ایماندار یې. نو کلو من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاک هغه رزق نه چې موږ تاسو له درکړل دی، واشکرو لله، او چې وخورئ بیا شکر ادا کوئ. دا حلال دی، پاک دی، خورئ، د ځانه حلال او حرام مه جوړوئ، او شکر د الله ادا کوئ که چېرته تاسو د هغه عبادت کوونکي. واذا قیل لهم، هر کله چې وویلی شي دوی ته اتبعوا تابعداري کوئ ما انزل الله، د هغه څه چې الله پاک نازل کړي دي. قالو دوی وایي بل نتبعو، بلکې موږ تابعداري کوو ما الفینا علیه آباءنا، دا هغه څه چې موږ موندلي دي په هغې باندې خپل مشران. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، آیا دوی تابعداري کوي د خپلو مشرانو اگر چې د دوی دا مشران نه پوهېده په هېڅ شي باندې او نه د هغو سره هدایت و. ومثل الذین کفروا، مثال د هغه کسانو چې کافر دي، کمثل الذي ینعق، په شان د حال د هغه سړي دی چې هغه اواز کوي بما لا یسمع، څارویو ته چې اوري نه،
الا دعاء مگر هغه بلنه او ونداء او چغه اواز صم بکم عمي فهم لا يعقلون دوی کاڼه دي او دوی ګونګیان دي چاړاګان دي عمي او ړانده دي فهم لا يعقلون دوی عقل نه لري یا ایها الذين امنوا كلوا اے مؤمنانو خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاک هغه رزق چې موږ تاسو درکړل دی واشکروا لله شکر ادا کوئ د الله لپاره ان کنتم ایاه تعبدون چې تاسو الله لپاره عبادت کوونکي